بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. تاسو ګورئ زموږ سوات او زه افتخار احمد زمان په دې وخت کې د سوات پریس کلب نه تاسو سره مخاطب یم. کتونکو سوات پریس کلب ته ځوانان راغلي دي د پولیسو خلاف چې دنو شکایت کوي، خاص کر د مټي پولیسو. د دوی نه پوښتنه کوو، دوی پوښتو چې څه مسله ده، څه وجه ده چې دوی راغلي دي او نن د پولیسو خلاف چې دنو دوی پریس کانفرنس وکړو. په دغه ټول صورتحال باندې دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم. خپله پیژندګلو را سره وکړئ او دا ټول واقعه راته ووایئ چې دا څه شوي دي، ولې تاسو د پولیسو خلاف پریس کانفرنس وکړو. وعلیکم سلام جی. زما نوم سلمان دی، د مټې اوسېدونکی یم. موږ موټرسایکل ما د دې ملګري نه اخیستی و چې په هغې باندې زموږ یو کس دی، د هغه سره زموږ نالګي ده. هغه راغی په موټرسایکل باندې دعوه وکړه، لاس یې پرې کېښود، وایي دا زما دی، وایي زه یې تاڼې ته بوځم. ما یې زه ته وایي بوځه، ما چې د چا نه اخیستل دی زه به راولم. زه چې څنګه په بازار کې وم، دوی ما ته د تاڼې نه ټلیفون وکړو، وایي په 2 منټه کې راشه که نه نو لکه موږ دې راوړو. ما یې زه په بازار کې یم، زه درخېږم، ما چې چا نه ګاډی اخیستل دی هغه راځي، زه درالم. چې موږ لاړو چې څنګه وروختو نو زه په یو حالت کې بند کړم، دی په بل کې بند کړو او بس دغه یې وویې دا کس یې د سیچو کوارټر ته بوتلو. دی وویو دا سر یې وله وپړسو، خپې یې وله ووالې، ټول یې ګډ وډ کړو. ورته یې وویې چې داسې ووایه چې لکه دا سلمان چې دی دا موټرسایکل دا د ده دی، د ده نه پټکل دی او دی منشیات کوي، چرس خرڅوي، پوډر خرڅوي، شراب خرڅوي، ایس خرڅوي. چې موږ خو دا کارونه نه کوو. صحیح. دا راته ووایه چې دا څوک دی، تاسو چې د دې طرف ته اشاره وکړه چې دی ووایو نو دی تاسو څه دی؟ دا کابل خان دی جي، د کوزي درشخیلي دی، د مټې او د درشخیلي دومره فاصله نشته جي. هلته زما د ترور کور دی او زه د هغه وخت نه دی پیژنم، په کوم وخت کې چې طالبانو غیمه راغل به موږ هلته کډه وړوه. دا راته ووایه چې ولې ستاسو سره دی پولیسو، دا مطلب وجه څه ده چې څه ذاتیات دي، ولې کوي ستاسو سره؟ بس موږ په دې نه یو پوه، دا ګاډی نیول چې دی دا خو د پولیسو کار دی که نه، چې د غلا ګاډی دی پولیس په یې نیسي. هغه ورالو لکه بس ډارېکې ګاډی بوتلو، د پولیسو حکم قانوني کار چې و هغه دوی پخپله وکړو. بیا چې موږ لاړو نو لکه پای کې زموږ نه چلېده او د هغو ډېره ټایټ چلېده. صحیح. دا راته ووایه چې تاسو څه ګڼئ چې دې شاته څوک خلک دي چا چې دی نو د هغې د وجې چې دی تاسو ته دا تکلیف در رسي؟ دغه زموږ خلاف پریخ چې دی ټول حساب کتاب د هغو دی چې هغې زورور دي تاسو؟ او جو بس هغې زورور په دې دي چې موږ څه وایو نو کور کې ماشومان دي، سبا بیا هغه هم در په دري او موږ به هم ټول ګډوډ یو جي. صحیح. دا راته ووایه چې کوم د پولیس چې کوم اعلی چارواکي دي تاسو ته یې سره څه ملاقات شوی دی، کوم چې ډي پي او دی یا اپر ایس پي دی، د هغې سره ستاسو ته ملاقات شوی؟ ډي سي پي هم دغې تاڼې ته رینګ کلی دی، رابطه یې کلي ده، ایس پي هم کلي ده چې جي ستاسو د سلمان سره څه کار نشته. د موټرسایکل له کابل خان نه اخیستل دی، د تاسو له کابل خان نه وستو، وسته کابل خان نه مخکې د چا نه اخیستلی، د چا نه یې راوستلی، تاسو د هغه جنج پړتال وکړئ. جي د هغه جنج پړتال نه دی شوی، د هغه نه دا تپوس هم نه دی شوی چې دا موټرسایکل تا کوم ځای اخیستی دی کوم ځای نه دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو نوم څه دی او ستاسو سره څه ذاتیات شوي دي، څه زیاتې ستاسو سره د پولیس لخوا شوي؟ زما نوم عریف الله دی او د باماخیل اوسېدونکی یم د مټې. او واقع دا شوي ده چې موټرسایکل نوی شوی دی د دې سلمان سره، او بیا د سلمان چې د چا نه اخیستی او هغه کس یې راوستی دی، خو دا موټرسایکل چې دی دا د پولیسو په خپله تاڼې ته نه دی بوستی، دغه هلکانو په خپله باندې بوستی دی. او بیا چې چا نه اخیستی موږ هغه کس راوغوښتو او هغه کس چې دی هغې د ډېر دغه سره و او 3 شپې او 4 ورځې هغه بغیر اف آی آر په تاڼه کې پروت و. نو موږ جج صاحب ته درخواست ولیکو، جج صاحب په دغه تاڼه باندې دغه ولګوله، چاپه ولګوله. نو په روزنامچه کې په دغه باندې هېڅ اف آی آر نه و، لکه په ده باندې هېڅ قسمه اف آی آر نه و شی. او دی 3 شپې 4 ورځې په تاڼه کې ساتلی دی او والی دی چې ته په دې سلمان باندې ووایه چې دی ایس خرڅوي، پوډر خرڅوي، دغه خرڅوي، ولې چې د دوی والد صاحب چې دی په سپیشل برانچ کې دی او په دې وجه باندې لکه چا چې اف آی آر کړی نو دوی سره زموږ مخکې څه ذاتیات دي خو هغه موږ دلته نه شو ویلی، هغه زموږ د خپل کلي ذاتیات دي، هغه موږ نه شو ویلی. او دا کابل خان دی جي، دی والی دی. کابل خان دا راته ووایه چې ستا سره پولیسو ولې تشدد وکړو، ولې دومره چې دی نو ته یې وویلې چې ستا لاس پکې مات شو او د دې وجه څه ده، وجوهات څه دي؟ او زه په دې والم چې لکه دوی ووایي چې لکه دې سړي دا لږ دا کار کوي او غلاګانې کوي، نو زه په چا باندې داسې نشم ویلی کنه چې دی غلاګانې کوي. په هغې باوجود یې بیا م والم، لکه زما دا لاس یې مات کړو، خپې راله شنېګل وې، سر یې راله وال دی، بیخي د کاره یې ویستی یم. لکه مطلب تا ورته دا نه وي چې لکه سلمان چې دی هغه غل نه دی، یا ستا د سلمان سره مرګتیا ده لکه ملګری؟ هغو ته ما بار بار وویل، لکه ما له 3 ورځې
ټیم راکوي چې تاسو دا سړی راولم د چا نه چې مې اغوستی دی کاغذ شته هر سره شته نو لکه ما له چا مهلت نه راکوه او نه زما چا اواز اورېدو په تاڼه کې به نوم نه راله چا اوبه راکولې نه راله چا روټۍ راکوله لکه ته بیا څنګه را خلاص شوې د هغو د پولیسو د ولقې نه هغه په عزت سړی راولېږو نو هغه چې روزنانجو کې ایسې کړل نو نه یې پایرو نه پرچه کټ شوه زه بیا جج بوتلم جج د طرفه بری شم هغه وایي چې لکه دی بوځئ لاس مات و خپې م خوږ وي لکه افسر را باندې م چورلېدو اوس دا وایم چې ما ته د انصاف میلاو شي او رپورټ یې لیکلی و تاڼې ته لاړو هغو موږ ته دا منوي چې لکه ستاسو خلاف رپورټ شته یا نشته مهرباني کتونکو تاسو د دې ملګرو خبرې چې دی تاسو واورېدې هغې وایي چې پولیس چې دی نو هغې د یو کم چې دویم فریق دی د هغې په وینا باندې چې هغې زورور دي او د هغې چې دی نو زور چلیږي په دغه وجه باندې چې دی نو په دوی باندې تشدد وشو د پولیسو لخوا او پولیس چې دی نو دوی سره انصاف ونه کړو بغیر څه د اف آی آر چې دی نو دا یو ځوان چې دی هغې نیولی او په هغه باندې تشدد وکړو دغه ټول صورتحال دی او دوی د موجوده حکومت نه او د پولیس چې کوم اعلی چارواکي دي د هغې نه غوښتنه کوي چې دوی ته دې پوره انصاف ورکړی شي تر بل پروګرام پورې خپل کوربه افتخار احمد زمان له اجازت ورکړئ د لوی الله په امان